یو حدیث درته بیانوم د امام ترمذی او د امام نسائی، بیا خپل خبرې زه ختموم. ګوره یو صحابي دی، امام ترمذی په ترمذی کې دا حدیث روایت کړای، امام نسائی په نسائی کې دا حدیث روایت کړای. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ دا حدیث بغور واورے. ابی ابن کعب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا فرمائی چی یا رسول اللہ مبارکہ دا فرض دا عبادت نا علاوہ چی دا کم پینزا ٹیما فرضی عبادت دے دا فرضی عبادت نا علاوہ چی ما سر څومره ټیم دے ټیم یا رسول اللہ مبارک په دغه ټیم کې ز تاسو څومره یادوم، څومره تاسو ذکر کوم. آیا دغه ټیم څلور حصے کړم، دغه یو حصہ بتا یادوم، دغه درې حصے په دنیا کې شغل کو، که دوه حصے که درې حصے. حضور مبارک تاسو راته وایي د فرض د مونږ د ټیم نه علاوه چې څومره ټیم دی په دې کې زه تا څومره یادوم. مستفتی صحابی پوچھنے والا سوال کون گئے او مفتی اعظم علیہ السلام سوک رہے جواب اور کون گئے رسول اللہ رہے. اس حضور مبارک صورت فرمائی حدیث الفاظ دادی یا ابیو اے ابی ابن کعب ما شئتا رحمت للعالمین دے گا نا صورت ہی سمرا چستا خوخی یوزل ما یاد کڑا دوزل دریزل ما شئتا بس سمرا چستا خوخی لازموم یا نا. ورته فرمایي چې حضور مبارک داسې به وکړم چې د فرض ټیم نه علاوه چې ما سره څومره ټیم دی دا به څلور حصے کړم، 1/4 په څلورو کې یو حصہ به تا یادوم، یو حصہ به تا یادوم. دومره کافی دی. حضور مبارک ورته فرمایي ما شئتا ستا خوښه ده، خو وان زدت فهو خیر لک، که لږ د نور اور زیات کو نو هغه به تا دپاره بهتري. ورته چې ستا خوښه ده خو که لږ د زیات کړ دا به بهتري. ورته فرمایي یا رسول الله مبارک ښه داسې وکړم 2/4 دا باقي چې کوم ټیم دی څلور حصے دی 2 حصے به تا یادوم، 2 حصے ټیم، دا 2 حصے به نور څه کوم، دومره به کافي دومره یاد. څه ورته فرمایي ما شئتا ستا خوښه ده، خو وان زدت فهو خیر لک، که لږ د نور اور زیات کړو نو هغه به ستا دپاره بهتري. چل څوک ورته ښایي نبی علیہ السلام چل دا خلق په دغه نور خلقو له دغه احادیث نور تخکاری او چې رام شي ول قسم دې ډایرک پاڼه اړي پاڼه خو نو لور کې چې دا مونږ بیان کړو ځکه چې بیا خو حقیقت خلقو ته بیانېږي. الحمدلله دغه احادیث خو پاک مونږ له توفیق راکړي او وی ګورئ دا الفاظ مارته صرف لفظ گوگل کې ورکړو و ان زدتا ډایرک په کوم حدیث سره راوړي خپل یو ګوره. نن سبا خو ماشاءالله ټول تکړه ایجوکیټډ ښا محبوب علیہ السلام مبارک کا دا څلورو حصوں کی 3 حصے 3/4 تاسو یادوم او دا یہ حصہ دنیا کے شغل کو دومره بکافی دومره بس دی. رسول اللہ ورته فرمای ما شئتا ستا خوښه ده، خو ان زدت فهو خیر لک، که لږ د نور اور زیات کنو خبئی. ګوره حضور علیہ السلام نے څومره خوند ورکړي بس چې دا یې ورته ووي. څه ورته فرمایي یا رسول الله مبارکه بس زه پوه شم ابی ابن کعب د فرض د مونځ نه علاوه چې د سره څومره ټیم دی بس په دغه ټول ټیم کې که څوک یادی به مصطفی علیہ السلام. اوس کمال ته ګوره حدیث ختم نه دی. نبی علیہ السلام ورته فرمایي یا ابیو اے ابی مبارکه دا کومه خبره چې تا وکړه کدا رښتیا امداسي څنګه چې تا ووي چې ټول به ما یادې بس د زما ذکر وکړي کدا رښتیا داسي نو 2 بشارته 2 خوش خبرې درته وایم واوره. اول نمبر ورته فرمای دا حدیث الفاظ دی اذن تکفا همک ویغفر لك ذنبک. ورته فرمای اے ابی ابن کعب مبارکه کچرته تا دا خبره رښتیا کړي چې زما ټول مصطفی علیہ السلام یادوم دا هغه ذکر وکړم واوره دا خبره چې څومره غمونه د ستا د دنیا دي قسم دی دا ذکر هغې لپاره کافي دی او چې څومره غمونه د ستا د آخرت دي رسول الله فرمایي دا ذکر د آخرت د غمونو لپاره کافي دی.
بس کرختیا داسي بس چې نه د دنیا د غم نه ويرږي او چې نه د آخرت د غم نه ويرږي ستا د آخرت غمو د پارم دغه ذکر د مصطفی علیه السلام کافی ستا د غم د دنیا د پارم دغه ذکر د مصطفی علیه السلام کافی دی ورته کته شر طریقتیا داسي وکړي زستا سونه پوښتنه کړم دا روزانه په بنیاد باندې خبره ده په میلاد شریف کې نه موتات شیکړو یو کال په میلاد النبی صلی الله علیه وسلم کې یو مجلس وکړو چې تاسو نبی علیہ السلام ډیر یادوي دا روزانه بنیاد باندې ابی ابن کعب په روزانه بنیاد باندې د فرض د مزن علاوه ټول ټیم به څوک یاداو رسول الله اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد حضور مبارک زی هغه ته پته وا چې ما محبوب څه او فرمایي هغه حقي بس ابی ابن کعب تا رسول الله یاد کړی او تا ته حضور مبارک فرمایلی چې دنیا لپاره دم کافی دی دا ذکر آخرت لپاره هم کافی دی